السلام علیکم ملګرو. نن په پنډای کې د پی ټی آی جلسه ده، خو مسلم لیگ حکومت پنډای ته رینجرز هم راوغوستي دي او ټوله پنډای چې کوم دی په کنټینرو باندې مختلف مقامات چې کوم دي کومه لیکر باغ ته کوم لري راغلي دي ټول لارې په کنټینرو باندې بندي کړي دي. جی دفعه 144 هم په پنډای کې نافذ کړي ده او رینجرز چې کوم دی هغه هم په مختلف علاقو باندې تعینات شوي دي. جی هر قسم سیاسي اجتماع درنا سیاسي جلسه په ټولو باندې حکومت پابندي لګولې ده او دا پابندي صرف د 2 ورځو دپاره ده، یعنی نن ورځ دپاره او سبا ورځې دپاره ده. جی دا مطلب ټوله خبره چې کوم ده د پی ټی آی جلسې دپاره ده. دا ټول پابندیان د رینجرز چې راوغوستل شوي دي، دا کنټینر په پنډای کې دا صرف او صرف د پی ټی آی جلسه ودرولو دپاره ده. رینجرز شپږ کمپنیان چې کوم دي هغه مختلف ځایونو کې تعینات شوي دي سره د اصلي. جی راولپنډۍ ته چې څومره هم حکومت وایي چې پنډای ته د شرپسندو د راتلو خطره ده، نو په دې وجه باندې مونږه لارې هم بندي کړي دي او کنټینر مو هم په مختلف مقاماتو باندې ایښلي دي او ورسره مو رینجرز هم تعینات کړي دي. مسلم لیگ حکومت دومره یریدلی دی، یو طرف لکه تاسو وګورئ عمران خان په جیل کې دی، خو بل طرف ته مسلم لیگ د یارې د لاسه دومره غټ اقدامات کوي چې صرف او صرف پی ټی آی جلسه ونه کړي، لکه د پی ټی آی لیډرشپ صرف جلسه ونه کړي. دا که چېرې کپتان د جیل نه راووتو نو د هغې به چې بیا کم سین وي، ابا مطلب د کتلو سین به وي چې ټوله دنیا کې دی شي، بیا ټول پاکستان چې کوم دی روزي سړکونو، لکه چېرې عمران خان د جیل نه روزي یا هغه د جیل نه روزي او هغې نه پس لومبنی چې کوم هغه جلسه کوي نو به یو غټه ګرینډ جلسه وي چې به د پاکستان تاریخي جلسه وي. جي بل پېښور انسداد دهشتګردي عدالت 18 ملزمان بری کړي دي. د 9 مئی ثبوتونه په دی باندې نه دي دغه شوي، نه دي پروف شوي او بیا هم په دی باندې د هیڅ قسم ثبوت نو حکومت سره دغه چې چا گرفتار کړي وایي سره هیڅ قسم ثبوت نو، خو بیا هم د کسانو تقریبا 14-15 میاشتې په جیل کې تیرې کې په دی باندې جرم ثابت نشو. په دی وجه باندې د پېښور انسداد دهشتګردي عدالت دی بری کړي دي. جی په دی باندې تورخم کې سرکاري املاکو ته نقصان ورکولو مختلف الزامات. جی خبل عمران خان د جیل نه یو ځل بیا ډېر اهم گفتگو جاری کړي دي. عمران خان ویلي دي چې لګي داسې چې د چیف جسټس قاضي فیض عیسی ذهني مریض دی، ځکه چیف جسټس قاضي فیض عیسی چې کوم حرکتونه کوي هغې نه واضح پته لګي. بل دی وایي چې مطلب ایکسټنشن مافیا ناجایز توسیع اخلي. عمران خان دا هم ویلي دي چې کوم 3 کسان دي بگ 3 چې کوم دي ګینګ اف 3 چې کوم دي هغه مافیا خپل توسیع دپاره ملک مستقبل خرابوي. جي د ملک مستقبل خرابوي خو خپل توسیع اخلي. بل د حمود الرحمن کمیشن حواله سره، اصل کې حمود الرحمن کمیشن چې کله پاکستان نه 1971 کې بنگلاديش بیل شو نو پاغه باندې یو کمیشن جوړ شو چې هغه له حمود الرحمن کمیشن ویلي دي. نو عمران خان ویلي دي چې حمود الرحمن کمیشن خلاصه دا چې یحیی خان خپل ذاتی طاقت دپاره د ملک جمهوریت ته نقصان ورکړو، د ملک جمهوریت ختم کړو. هغه ټایم کې یحیی خان یادوي. جی ملک ته هغه وخت کې په اربونو روپو تاوان ورکړی. حمود الرحمن کمیشن ډېر وخت پټ ساتلی و، خو چې اوس مخې ته راغلو نو او د کمیشن مطلب هم دا وي چې دا خلک پړاو کړي او دې نه څه سبق والدین نه څه زده کړه وکړي. خو افسوس خبره وایي دا چې موږ د حمود الرحمن کمیشن نه هم هیڅ قسم زده کړه نه ده کړې. جي نو دا عمران خان د چیف جسټس حواله سره او د حمود الرحمن کمیشن حواله سره یو ځل بیا د جیل نه اهم خبرې کړې وي. دا اپډیټ سو په دې ویډیو کې. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.